السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو شهنشاه فرید یم. دا وخت مو سره د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون صاحب رسنوس ته ډېره مننه د وخت ورکولو. منظور صاحب شعور دی یا کوم سوچ او ویژن تاسو پیش کوو هغه د سیکولریزم په طرف دي، د دغه وروسته څه وجوهات دي؟ اول خو د پی ټی ایم سوچ د سیکولریزم په طرف نه سي، د پښتونولۍ په طرف سي. مونږ خدای وطن امن او مینا دا ټکي مې ملګري دي. مونږ په خپله خاوره باندې امن غواړو، که امن ته څوک سیکولریزم وایي، که دې ته څوک قبایلیزم وایي، که دوی ته څوک نیشنلیزم وایي، هر څوک چې څه نام ورکوي، امن هیڅ نه دی. امن د ژوند د تېرولو تر ټولو لویه فلسفه ده. پی ټي ایم امن غواړي، مونږ وطن لرو، مونږ پښتو لرو، مونږ خپل دین لرو. د دغې کېدن نه په یو پر امن طریقه سره د خپل خاورې امن غواړي. نو د امن خبره تاسو وکړله منظور صاحب، لکه قبایلي سیمو کې نن سبا چې کوم حالات دي هغه انتهایي خراب طرف باندې روان دي. په کم ټیم کې چې حالات ټیک وو، په ټیم کې تاسو متحرک ډېر وو په نسبت د موجوده حالاتو باندې. لکه موجوده چې وګورئ بدامني زیاته او تاسو چې کوم تحریک ته هغې په مطابق کمزوره، نو دغه وروسته څه وجوهات دي؟ زه بیا وایم چې دغه صحیح نه دی. دغه پی ټي ایم اوس هم ډېر تیز لګیا دی. یو خو په پښتونخوا وطن کې امن وو نه. موږ د 2 کالو نه چغې وهلې، که چیرې فکس 2 کال اول کوکي خیل در نه زما تقریر راواخلې، نو په هغه کې له موږ وایو چې دلته یو نوی جنګ راوړل کېږي. موږ که تیر شور هم کړی دی، د دګي مو کړی دی چې کوم نن جنګ څه راغلی دی، او بیا مو د دغې په هکله باندې ډېر لوی شعور خور کړی دی. موږ شمارو چې نن څومره هم پاڅونونه کېږي، په دې کې د پی ټي ایم د هغې شور او د هغې منډې اثر دی یا د هغې نه اثر اخیستی شوی دی کومې چې پی ټي ایم کولی. په اوسني وختونو کې هم چې څومره پاڅونونه کېږي، دغه ټولو پاڅونونو ته د پی ټي ایم ډېره کلکه ملګرتیا حاصله ده. او ورسره د اوسني چې کومه د جنګ نوې څپه ده، دا اصل کې د طالبانو د فوج په منځ کې د مذاکراتو د خبرو نه پیل شوې ده. نو باقاعده 5 جون 2022 په ونه کې اولنۍ جلسه پی ټي ایم وکړله چې دا خبرې بیخي پټې وې، د څرګندې کړلې، راښکاره کړلې، او په دې باندې قومي بیس جوړ کړ چې نن تقریبا د وطن بچی د دې هر څه نه خبر دی. نو زما په خیال سره ابتدا پی ټي ایم کړې ده اوسني نوې څپې ته هم د عمل. او په نږدې ورځو کې موږ د ټول پښتون مشترکه دا مختلف ځایونو کې، نه خیبر کې، باجوړ کې، مومند، سوات، وزیرستان او رګزی، کورم، نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه کېږي. دا په یو ځای کېږي. موږ به کوشش کوو چې دا ټول سره را یو ځای ته کړو او یو زورور غږ ځنه جوړ کړو. په نږدې ورځو کې د دې لپاره یو لویه غونډه اعلان کړو، او موږ په یوه ورځو کې د هغې اعلان وکړو. دا نه هټ کر یو کوېشن زه دا لرم تاسو نه منظور صاحب، د تاسو یو څو ملګریو سره اوس هم موږ انټرویو شوی، نن د هغو دا خبره وکړله چې کومې تاسو سره په شروع کې پی ټي ایم کې وو، هغو دا ویل چې موږ د پی ټي ایم سره په شروعات کې یو، خو چونکې د هغو په ویژن کې بیا چې کوم بعضې شیونه داسې چې هغه موږ په نظر ښه رانغلل، نو هغو څه داسې وجوهات وو چې هغو د تحریک پرېښولو یا هغو لکه دا خبره کوله وي چې دغه له فارن فنډینګ کېږي یا څه، نو هغې په باره کې د څه ویل؟ زما په خیال سره که څوک داسې دعوا کوي، نو په آی اس آی نه به زیات ورکر نه وي ورسره، او تر هغې به خبر نه وي. آی اس آی د پاکستان خفیه اداره ده، نور یې ډېرې ادارې دي. فوج دی چې انټرنیشنل تعلق لري او ډېر لوړ د 70 کالونو نه د مختلفو ملکونو کې خپل ورکران لري چې د یو شي معلومات ورکوي. هغو تر اوسه پر 1 روپۍ نه کړه ثابته، نو دا څنګه وایي چې دوی ته فارن فنډینګ کېږي؟ که هر څوک هم دا خبره کوي، تاسو به زه دا وکړم چې دا زما صافي ورور دی، دغه د خدای مکړه اسرائیل نه فنډینګ کېږي، خو دا به څومره غلطه خبره وي، زما سره ثبوت نه وي، زه په تاسو دا خبرې کوم. د پی ټي ایم د بدنامولو دپاره دا پروپیګنډې کېدی شي، البته په دې کې حقایق هیڅ نشته دی. په ما دا خبره هم کړې ده چې فارن فنډینګ خو به دلته د څه انتشار دپاره کېږي. نو چې څوک امن غواړي، څوک چې آئین غواړي، څوک چې له درکه خلک په عدالتونو کې غواړي چې د پاکستان آئین د خبره کوي، څوک چې مورای عدالت مرګونه ختمول غواړي، دا خو د پاکستان آئین غواړي، نو د بل ملک ادارې به د پاکستان د آئین دپاره کار کوي، د هغو دپاره به فنډینګ کوي. نو ډایرکټ یې جج ته ولې نه کوي؟
نو هغه دې جج ته وکړي. پی ټي ایم یوازې په خپل یعنې وزر باندې د خپلو ملګرو په کوششونو باندې په مخ د فارن فنډینګ خبره که تر قیامته پورې هم د قیامت په ورځ خو خدای خو د هر شي عالم دی، هغې ورځ باندې هم ثابته شوله زما کام ته موږ کوم اجازت دی چې په هغه ورځ یې هم څه خوښوي په هغه ورځ د راسره وکړي. خو یوه خبره زه ضرور کوم، دا ټولې پروپیګنډې 15 کاله یا 6 کاله به کام خو په دې باندې د پی ټي ایم نه لرې وساتې، خو د تل نومره لپاره یې نه شي ساتلی. 1-2-15 کاله کې به دا هر شی خپل هم ډېرو ته ثابت شول، ډېرو ته به په راتلونکي وخت کې ثابت شي چې د هسې د کام او د کامي تحریکونو په منځ کې د فیصلې جوړولو پروپیګنډې دي، نه کې په دې کې څه حقایق دي. تاسو ذاتي سورس اف انکم څه شی دی؟ لکه کوم د هر انسان د ژوند د فیملی ضرورت وي، نو تاسو دا کوم ځای نه پوره کوئ؟ که چیرې د کور خبره وکړي، نو کور خو زمونږ وزیرستان کې اوسېږو، خپل کلي کې پټي مو شته دی، دومره په هغې پټي کې وبخښئ دا خبره وبده چې دا وکړم چې زه نن هم چې کلي ته لاړ شم خامخا په پټي کې لږ څه ما ته خپل خوند هم راکوي، د پټي مزدوري نه کومه. نو د پټیان دی، پلار مې یو استاد دی، ورور مې هم مزدوري کوي، نو د کور خو په هغه چلېږي. پاتې شول زما تګ راتګ یعنې پټرول شول، یو بل ځای ته تګ شه، نو دا اوس هم د ملګري په ګاډي کې راغلی یم، هر ځای چې زه پټرول یا خو د ملګرو په کومک باندې خپل ذاتي زموږ سره انکم نشته دی، البته زموږ ملګري کومک کوي، په هغه باندې موږ د خپل کارونه ترسره کوو. خو البته یو خبره کوم، زموږ سره وسایل کم دي، د وسایل د کمی د وجې موږ کار نشو کولی زیاته. یعنې که ته وګورې زموږ د میسینګ پرسن دپاره پوره یو اداره موجوده ده، خو هغې ادارې سره یو وړوکی ګاډی او د هغې ګاډي پټرول نشته، لکه دوی به په یو کلي ګرځېدلي وای، هغه به یې راټوله کړې وای. نن هم موږ دا حالات خراب دي، د ټول کام مو مشترکه اسلام آباد ته لانګ مرچ کولی شو، د پیسې د نشتون د وجې، د وسایل د نشتون د وجې. یعنې که ملګري روان کې که نور څه نه وي، په 2 وختونو کې به یو وخت 2 ډوډۍ یو پیاز خو به ورکوي، هم سره د هغې هم نه وي. که تاسو د پی ټي ایم جلسې وګورئ نو اکثر لاندې کرسۍ نه وي، بس یو څو لوډ سپیکر یې لګولی وي، نو دا د وسایل د نشتون د وجې زموږ سره کېږي. که چیرې او اکثر داسې هم وشي چې ډېر ځایونو ته زموږ تګ راتګ د پټرول د نشتون د وجې پوره هم نه شي که نه. نو خو بیا هم پښتانه پی ټي ایم ته سرونو ته تیار دي، نو دا خو ډېرې وړې خبرې چې دوی یو ګاډی نه کړي ایډجسټ چې هغه څنګه تګ راتګ یا یو تن څنګه تګ راتګ کولی شي، نو تګ راتګ بیا هم جاري وي. البته په راتلونکي وخت کې موږ به کوشش کوو چې زیات نه زیات وسایل سره جوړ کړو چې د کام خدمت وکړو. ګوره وسایل را جمع کول که څوک په دې باندې وایي چې دا پروپیګنډه ده د غلط وکړل، زه به د ځان یوه کارنامه نه منم، خو که دا کارنامه مې وکړله چې ښه ډېر وسایل مې کام ته راټول کړو چې دوی خپل د کام خدمت به وکړي، دا به کارنامه ضرور به منم. نو په راتلونکي وخت کې هر کله به کوشش کوو چې وسایل ډېر را جمع کړو، چې کله هم په کام سخته ورځ راځي چې بیا موږ جوګه وو چې زر عمل هم کولی شو، کام هم راټولول شو، د کام د ځوانانو نه د دوی د صلاحیت مطابق خدمت هم اخیستی شو. منظور صاحب یو بل کوېشن اضافه وشوه، هغه دا چې تاسو له لکه په خپل تحریک کې ډېر ډیمانډ هم شي، ډېر تھریټس پې ته ډیلی بیس باندې وي، د هر یو شي مقابله یا څنګه یې فیس کوو؟ د وطن په مینه باندې د دې پښتون وطن اصیل بچی به وي، هغه به یاریږي، هغه به خرڅېږي، کله هم نشي کېدلی. البته که څوک خرڅ شوي وي، چې څوک یارېدلي وي، هغه د یو ځل سوچ وکړي چې د دې وطن په خاورو کې مې خپوړې کړي دي، اوبه یې څکو، په خټو کې مو کورونه راته جوړ دي، عمرونه مو پکې راتېر کړل، یو تاریخ مو ورسره جوړ شوی دی. نو مینه ډېر لوی شی دی، هر څوک چې د څه سره مینه ولري د هغه لپاره هر قسم خطر په خپل ځان وړي. تاسو وګورئ یو کس وي د مرغو سره مینه وي، نو هغه ټوله ورځ په دې غرونو کې ګرځي، غوارمو ته هر څه به په ځان وړي، یو څه مرغۍ به که نه دی راټولوي یا به هغه پالي، داسې چې د چا د څه سره مینه وي د هغه لپاره زحمتونه وړي. زموږ د خپل کام او وطن سره د کچه مینه ده، او دا مینه مو د کام او وطن په دردونو کې حاصله کړې ده. دوی دردېدل زموږ زړه پرې خوږېده، په هغه کې مو حاصله کړې ده، دا لویه ده. او بل د پښتون وطن اصیل بچي د یرې او د خرڅېدو ولې نه دي. منظور صاحب د درملو کتونکو منظور صاحب خبرې تاسو واورېدلې چې هغه د قبایلي سیمو بلکې خاص طور پر د پښتنو لپاره کوم سوچ او کوم ویژن لري. نو الله دې وکړي چې دغه کوم سوچ او فکر دی دا د پښتنو لپاره
یو روښانه سباوون جوړ شي. انشاءالله زمونږ تاسو دا ملګرتیا به ځل بیا کي تر هغې دمه د الله په امان.